بسم الله الرحمن الرحیم. اکثر لبتا سو کتلی وی په دې سی اس اس والا په دې ایگزامز کې یا په دې په انټرویوز کې اکثر لدا خبرې راځي او یا دا انټرویوز چې کله عمده سم زموږ په دې سوشل لایف کې چې کم ځای کې مونږه داسې د هاي پوسټ لپاره اپلای کړی وي نو ما ته اکثر لدا سټوډنټس دا بعضی خبرې کړی وي نو هغوی بیا ما ته دا خبرې کوي چې یاره سر مونږ نه داسې تپوسونه کول داسې کول پای کې بعضې خبرې دغه شانته براشي چې هغې کې ورته ووایي چې یاره که چرته داسې مقرره چې په هغه ځای کې به ته فیصله اخلي نو هغه فیصله به ته کې که نه ته به خپله فیصله بدلی چې کله تا ته خپل سپیریرز ووایي یا به ته په خپل فیصلې باندې قایم یې که هغه فیصله ستا د مفادو په مطابق باندې او یا د هغه کمپنۍ د مفادو په مطابق باندې هغه ټیک وي نو ته به څه کوې په هغې کې اکثر له دغه کسان چې کومي دا وښویږي دا یاد ساتئ چې په خپلو فیصلو باندې به قایم اوسیږئ په خپلو فیصلو باندې به دنیا بدلوي د دنیا دپاره به خپلې فیصلې نه بدلوي دا خبره بیا یو ځل ریپیټ کوم چې په خپلو فیصلو باندې به دنیا بدلوي د دنیا دپاره به خپلې فیصلې نه بدلوي د هغې وجه څه ده د هغې وجه دا ده چې کله تا یو سټینډ واغستو په خپل موقف باندې او په خپل کار باندې په هغې ته پوهېږي په هغې دنیا نه پوهېږي دنیا دې په یو خبره کې د دنیا خلک دې په یو خبره کې په یو کار کې نه پرېږدي پیکاسو به تاسو پېژنئ یو ډېر غټ هغه پینټر یا هغه آرکیټیکټ پاتې شوی دی چې کوم به دا پینټینګز به جوړول نو مصور چې ورته وي هغه یو ځل د خپلو شاګردانو سره دغه شان مخاطب و دا خبرې ورته کولو نه شاګردانو ورته همدغه ویلي وي چې لکه سر مونږ ته خلک اکثر له دغه وایي چې دا څیز دې داسې ونه کړو دا څیز دې داسې ونه کړو ستا پرې تخلیق کې دا مسله وه ستا پرې تخلیق کې دا مسله وه ستا دې تخلیقي کار کې داسې مسلې دي هغه د خپلو شاګردانو د زده کړې دپاره یو گیم وکړو هغه گیم یې داسې وکړو چې یو پینټینګ یې جوړ کړو او هغه په یو چوک کې کېښوستو ځکه چې مخکې خو د میډیا داسې دور نو په چوک کې کېښوستو د پاسې په یو چاټ ولګولو په هغې ولیکل چې په دې پینټینګ کې تاسو ته څه غلطي ښکاري نو هغه غلطۍ نه تاسو یو دایره جوړه کړئ یو دایره ترې ووهئ یو سرکل ترې ووهئ په سبا چې پیکاسو راغی د خپلو شاګردانو سره هغه ټول مکمل د دایرو نه ډکو هر کس په هغې کې غلطي ایستې وه پیکاسو پې د پاسه بل یو ورکوټ شانتې چاټ ولګولو په هغې ولیکل وایي اوس چې کومې غلطیانې تاسو پوینټ آوټ کړي دي د دې اصلاح وکړئ یو میاشت پورې هغه پینټینګ هم په هغه ځای کې ځوړند و چا هم پکې اصلاح ونه کړله د تنقید دپاره لس ګوتې به تاسو ته مخامخ اوچتېږي خو د اصلاح دپاره یوه ګوته هم نه اوچتېږي نو د دې دپاره زه تاسو ته دا عرض کوم چې په خپله فیصله به قایم اوسېږئ خپلې فیصلې به د دنیا دپاره نه بدلوئ خلک که وایي هر څه دې وایي زما هغې سره هېڅ څه کار نشته په ما باندې د هغې څه اثر نه پرېوځي دنیا زما دپاره روټۍ نه خوري او نه زه د دنیا دپاره روټۍ خورم دا زه چې څه کومه دا زه د خپل ځان دپاره کوم زه په خپل بهبود او په خپل فلاح باندې پوهېږم د هغې دپاره زه سټپس اوچتوم که څوک خفه کېږي او که خوشحالېږي هېڅ سره زما هېڅ څه کار نشته زما د خپل ګولز زما د خپل ایمز او زما د خپل حصول د منزل دپاره چې کوم دی او د خپل مقصد دپاره دا جدوجهد شروع دی نو زه به دا جدوجهد او دا کوشش او دا محنت دا به د خپل منزل د حاصلولو لپاره کوم زما د خلکو سره هېڅ څه کار نشته خلک خو دې په یو کې هم نه پرېږدي که واده دې کړي وي هم دې نه پرېږدي که واده دې نه کړي هم دې نه پرېږدي که ماشومان دې شوي وي هم دې نه پرېږدي که ماشومان دې نه شوي هم دې نه پرېږدي په یو خبره کې دې نه پرېږدي خامخا به پکې نقطې روباسي نو ما ځکه تاسو ته عرض وکړو چې د تنقید به لس ګوتې وي او د اصلاح به یوه ګوته هم ني چې هغه به تا ته مخې ته کړي چې یاره دې ځای کې ته دا اصلاح وکړه نو د چا په تنقید باندې خپله زندګي نه دي بربادول پکار خوشحاله او بریالي اوسئ د لوی الله په امان